نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ښځه راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي و یا رسول الله زه ځوانه جینۍ یم ما پسې رشتې راځي خو د واده نه مخکې تا نه پوښتنه کوم چې د خاوند په ښځې باندې څه حق دی چې زه د خاوند حق وپېژنم بیا هغې د بعد واده وکړم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې د خاوند دومره حق دی لو کان من فرقه الى قدمه صدید فلحیسته ما عدت شکره چې که چېرته خاوند د سر نه ونیسه خپو پورې په هغې باندې دانې وي په کې وینې زوی وي او دی په خپلې ژبې سره هغه دانې ټولې صفا کړي د وینو زونه بیا هم د دې خپل خاوند حق ادا نه کو. دا ښځه ورته وي یا رسول الله بیا خو واده نه کوم دا حق خو څوک نشي ادا کولی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي نکاح وکړه په دې کې تا دپاره خیر دی. نو د خاوند په خپلې ښځې باندې ډېر غټ حق دی. رسول الله فرمایي که چې ته الله رب العزت نه مسوا بل چاته د سجدې کولو اجازت وی نو ما به ښځو ته امر کړی و چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوي. ډېرې ښځې به تاسو داسې وګورئ چې هغه د خپلو خاوندانو ډېرې ناشکرې دي د خپلو خاوندانو بد بیانوي نورو زنانو ته د خپلو خاوندانو غیبتونه کوي. نو آیا دا ښځې به جنت ته لاړې شي؟ آیا دا هغه ښځې به جنت په سترګو وګوري؟